نو موږ هم چې یو کار کوو نو د هغې دپاره به مشوره کوو. که د دنیا د امورو سره تعلق ساتي او که د آخرت د امورو سره تعلق ساتي خو مشوره پې باندې افضله ده او اولا ده. غوره عمل دی. پلار زامنو سره کینی مشوره وکړي. د حجرې خلک خپل ځای باندې راغونډ شي او د مسجد خلک په خپل ځای راغونډ شي، مشوره وکړي او کار شروع شي او روان شي. صحابه کرامو مشورې وکړې دوه درې قسمه. رای پیش شوه. یو صحابي دی منذر ابن الجموح رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو فرمایل چې قربان ما ته د یوې خبرې اجازت دی، زم مشوره کې یو خبره کول غواړم. آقا مبارک ورته وی آو وکړه. وی که چېرې موږ دا پړاو او دا خپله جمع دا د دې کوی او د دې تالاب سره نږدې واخلو نو دا به ډېره غوره ځکه چې ګرمیم ده. نو که د اوبو څښلو ضرورت راځي د جهاد په دوران کې نو موږ ته به اوبه نږدې میلاویږي. خدا اخیرنۍ مشوره و د ډېره عاجزي ښکاره کړه او خاکساري وکړه. الله ته غوره او محبوبه راغله. منذر ابن الجموح رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه حوض او تالاب په غاړه باندې پړاو وکړو او جمع جوړه کړه چې کوم ځای کې صحابه کرام د بدر په میدان ودرېدلي. جنگ په سباله یا په بله ورځ شروع کېږي خو د مشورې نه کار شروع شو. صحابه کرام شګې طرف ته ناستو او مشرکینو مټه او کلکه ځمکه قبضه کړې وه. د صحابه کرامو تعداد 313 دی. په 313 تعداد کې 8 تورې وې، 4 اوښان او 6 اسونه. دا په هغې کې شامل. چا سره تورې دي صحابه کرامو سره او چا سره لاسو کې نیزې او غشي دي. یو صحابي مبارک پکې ډېر زیات فقیر و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا هغه نوم دی حضرت عکاشة بن محزن رضی الله عنه. قربان پورا را سره نشته، زه به څه کوم؟ د کونینو سردار رحمت للعالمین د کجوري یو لخته راواغېسته سرانګه وي دا ستا توره ده. دا د آقا معجزه وه. عکاشة رضی الله عنه په یو لنګ کې راغلی و. یو دا پاسنی جسم مبارک ښکارېده د غربت دا حال. د جنگ د ختمېدو نه بعد عکاشة رضی الله عنه فرمایي زما د الله په ذات قسمي چې مال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه لخته د کجوري راکړې وه، وایي چې د کافر په سټ به مې کېښوده یو خر به نارې که سر مې هغه دی ته لړې د تورې له تېره کار کوو. دا معجزه د دواړو جهانو د سردار مبارک په سرانګه باندې د کفارو سره جنګي. خمیس زغره خو ځکه قمیص نشته د اچولو دپاره. انشاءالله روایاتو کې به راشي. او دا هغه صحابي مبارک دی عکاشة رضی الله عنه چې دی مبارک مهر نبوت په خپلو شونډو باندې خپل کړی و. رسول الله مبارک وایي صحابو که جنتی څوک لیدل غواړي فلینظر الی هذا. وی عکاشة ته وګورئ جنتی دی. مبارک دعا کوله الہ زما د امتنا او یا زره کسان بے حساب بے کتاب داخل کې.
عکاشہ رضی اللہ عنہ ډیر اخیارو رسول الله مبارک ته فرمایي وی ماتم پکې دعا وکړه قربان رسول الله صلی الله علیه وسلم جلال کرا غلی دی رحمت مصطفی جوش وی اللهم اجعل منهم اے الله عکاشہ د هغه خلکو په حساب کې راولې چې کم به حساب به کتاب ازي دی پکې ورولې او دا چا دعا و نه قبلې دا ضرور قبلې دا هغه صحابي مبارک د کجوري په لخت باندې میدان بدر کې جنگي 313 په پوره دنیا کې دغه وخت کې تعداد دی د پاک آرمی د ګوریلا کمانډو تعداد 313 دی دا هغه مجاهدین دي چې علامه اقبال صاحب د دې منظر عکاسی کړی دا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے کبھی نہیں فاقہ کش هغه انسان ته وایي چې د لوګي د پاسه لوګه برداشت کوي